السلام علیکم. امید کوم چې ټول به روغ او جوړ یاست. دغه د چوکمنډې د ناصرانو او د پښتنو چې کومه مسله روانه ده، په دې مسلې په باره کې یو ویډیو ما مخکې کړی و پرون، او بیا سردار صاحب هغه پوسټ جاری سو. نو الحمدلله د خوشحالي خبره ده چې نن دغه سلسله کې امیر خان بای له چوکمنډي په نمایندګي کې زموږ تر دفتره پورې دا معلومات کاغذان هغه ټوله موږ ته ترلاسه کړل د قانوني تقاضې د پوره کولو دپاره. پاته سو په دغه مسله کې د تاسې هم په دې مجلس سر خلاص ده او د موږ هم په دې مجلس باندې سر وررسیږي په حالات موجوده په دا ګورنمنټ کې چې سټیرینګ د چا په لاس کې د هغه مطابق د دې لپاره د قانون برمته هم پکار ده، د قانون لاره هم پکار ده، او د کوم چې د پولیټیکل والا برمته ده هغه هم پکار ده. الحمدلله د هغه لپاره سردار یعقوب ناصر صاحب لرو چې د سلو مرکو یو برمته هغه برمته کار ده. انشاءالله مصدقه ذرایع سره موږ ته دا معلومات حاصل سول چې د له ډي سي سره باقاعده د علاقې د ډي سي او له شهباز شریف وزیر اعظم پاکستان او وزیر اعلی پنجاب مریم نواز صاحبه سره د ده باقاعده رابطه او لیټر او اپلیکیشن باندې کار شوی ده. 15 شل ورځې دا کار مکمل درېدلی ده ارجنټ بیسیس باندې. مزید چې کومه قانوني کاروایی ده، مزید چې کومه لایعمل ده، هغه به انشاءالله امیر خان بای د کور ودان سي چې د خپل قیمتي ټایم ټایم وباسو او رالی موږ معلومات راکړل. د قانوني تقاضې درکولو لپاره تاسې بېغمه سئ. د ما به انشاءالله کوشش جوډیشل کمپلیکس معامله ده، زه به د های کورټ لاهور له طرفه څخه د کوم چې بیا بار کونسلز دي، که هغه حافظ آباد ده، که ګجران والا ده، که سیال کوټ ده، که راولپنډۍ بینچ ده، که ملتان بینچ ده، که دغسې بهاولپور بینچ ده، د دې ټولو څخه به نوټیفیکیشن د موږ د دغو پښتنو په حق کې که خدای کول موږ حاصلوو د دغې مځکې چې دا پښتانه دي نه ځایریږي، دا پښتنو کورونه د نه ډیمولیش کیږي، نه دې ړنګیږي، د دې ځای چې دی نه په بله خوا کوي. که حالاتو مطابق چې کوم ده هغه بل رنګ باید نه کې ور. نو سردار یعقوب ناصر صاحب سره دا ریکویسټ ده چې د تا آواز یا د تا کاوش د تا کوشش چې د هغه د دې پښتنو لپاره انتهایی لازمي د حال موجوده کې بېشکه هغو تا ته دا پیغام کیدی چې ناوخته او په آخري لمحاتو کې تر تا د رسولی د تا چې موږ دا مرسته یقین هم لرو او امید هم لرو چې ته به دغه مرسته په دغه طریقه یې چې هر څه کیږي نه کیږي دغه اډر به کینسلیږي او دغه مځکه او دا جایداد دا ځای به د دغو پښتنو دپاره د تا په کوشش باندې پاته کیږي. پاته سو د قانون د های کورټ ریټ کوونه یا د های کورټ کیس لګونه یا په هغه کې سټې اخیستلو دپاره کوشش کول، هغه د ما کار دی. هر وخت تاسې ما ته غږ راکولی چې نورې لارې ودرېدې دغه کار موږ دغه کار هم اوس کوو، خو په دغه باوجود به هم موږ له د ملکانو له سردارانو له د لیډرانو سره په رابطه کې یو چې موږ دغه ته اوس د ریټ کول پکار دي. راسو رامخته سو قانوني جنګ هم ورسره شروع کول پکار دي که د تاسې کار کولی سي. انشاءالله کار خو به کیږي د رب په فضل سره. نور مزید به امیر صاحب څه درته ویل غوښتل، امیر صاحب خپل بیان درته وکوي، د ده بیان هم واورئ. د ده زه شکریه ادا کوم چې دغه پښتنو دپاره د ټیم وباسو او رالی دا اواز او دا ډاکومنټ چې تر موږ پر هم راورسول او د میډیا په تسلسل باندې به تاسو ته هم در ورسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دا ویل خپلو کلیوالو ته عاجزانو ته زه راغلم ایډوکیټ صاحب سره مجلس وکړو. ایډوکیټ صاحب ته چې موږ سره کوم ثبوتونه او کوم سیسټام پیپرز او څه د ګورنمنټ له طرفه چې کوم الاټ شوی او د مځکه د جوډیشل کمپلیکس او د موږ لومړنی ریټ دا شی مې ډسکس کړو او ایډوکیټ صاحب په خپل هم دغه باندې څه سټډي اول هم کړې وه. دا کیس اوس بیا سټډي کو او ایډوکیټ صاحب په خپله پرسنلي کوم چې موږ پولیټیکل فیګرز دی د هغو سره په رابطه کې د مطلب پرسنل رابطه کې نو ایډوکیټ صاحب دا یای غټ کوشش هغه د که هغه وسو او که چیرې بیا هغو خلکو موږ ته دا سجیشن راکړو چې موږ ته ریټ پکار ده دا سټې پکار ده بیا زه
هر وخت تیار یم. نو په دغه باندې زه ډېره ډېره شکریه ادا کوم ایډوکیټ صاحب ستا. ایډوکیټ صاحب یایي زه هر وخت تیار یم، خو دا کار به په مشوره باندې کوو. سیاسي لیډرانو که سردار صاحب ده که مولانا صاحب ده، دغو ټولو په مشوره باندې بس نو دغه پیغام و. فی الحال انشاءالله نور که څه اپډیټ و د به ایډوکیټ صاحب ته ورکوم او ایډوکیټ صاحب به که هر حال له موږ سره به شیر کوي. صحیح شو. نور د قانون لخوا څخه داسې بېغمه سئ هغه زه ولې درته وایم چې زه له تاسې سره د قانون په لاره کې تر اول لمحې تر اخري لمحې پورې یو در سره خامخا یو. چې موږ په وس باندې څه وو هغه به یې در سره له تاسې سره. تاسې بې قانونه نه یاست، تاسې بې وکیله نه یاست او تاسې الحمدلله بې رهنما هم نه یاست. سردار یعقوب ناصر صاحب د کور ودان چې د هغه په مشوره به موږ دا کار مخته وړو چې دوی د لیډرانو د پولیټیشینزو له موږ ته کوم آډر ول چې دغه کول پکار دي، د قانوني تقاضې ورکولو دپاره به موږ شپه ورځ درته تیار یو. نور په الله سپارم، الله مې هر مشکل اسانه که. مننه کوم ډېره. الله حافظ.